نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم سورة العلق دیرشتم پارا سورت دا قرآن کریم اولنی سورت نبی علیہ السلام تا دا وحی دا نازل دو ابتدائی حالات مخکنو درسن کے ذکر شیو کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی نازل شو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام خپل دترزوی ورقا بن نوفل تبوت چونکہ پدا وقت کی داد عیسیانو انجیل وی عالم او پیسر او حقیقی مسلمانو عمر نهم زیادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تسلی التبوت سورت ابتدائی 15 آیاتن نازل شو یا سوقت پوری وحی منقطع ہوا داغین بعد بیا وحی نازل اس سورت کی اللہ رب العالمین دخبل قدرت اظہار کی جبریل علیہ السلام چراغی نبی علیہ السلام تا اول فرمائے اقرأ اقرأ مانا اوائی نبی علیہ السلام پدی مراد نپید چی سوئے او زخو سے تعلیم یافتنی سوئے مکی وضاحتم شو بیا چکلا دریم پیرا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا فرمائی اقرأ باسم ربک الذی خلق او آئی پنم دا اغرب چه دا طول مخلوق پیدا کرد یعنی اغرب چه تی امی گرزولی اغرب دا غبت توفیق باندی تدا بہترین کلام بولو بی تعلیم اللہ پاک تا گرزولی دا دی باوجود دا کلام تا بولو یعنی اللہ پاک بغیر تعلیم تا سے خیستا کلام ویل توفیق در گئی عموماً سڑی چھ تعلیم نہیں کردہ لکل نشوے او کسوتوے ناغی کی تی غلطی کی گئی تعلیم میں نہیں لیکن اللہ پاک پا امداد او پا نصرت باندی دات او آیا مزیدار اوی غلطی پکرا نغلا مکمل صحیح طریقے سر وحی شروع شوا داد اللہ جل شانہ قدرت او یا لفظ دا رب ذکر شو دا اللہ جل شانہ خودیر صفتو ندی نو پا رب کی مفسرین پر میں اشارہ دیتے تا چی اغرب دا تمام نظام تربیت کی دا اغرب پا مرگیتیا سر ہوائی استاد تربیت کی تب لگے دا سبق بوے اغبر تربیت کی اغبر دا خطائے نساتی حرفن حرفن حرکتن حرکتن تابا دا غلطین بچ گئی اور تب دا قرآن سم ہوئے درویش کال کی نبی علیہ السلام سرد دی چ امیدی دم رمزیدار کلام بغیر سا غلطے ہوئی داد اللہ جل شانہ اغا کمال تربیت چتا پاکی حرف او حرکت امندی غلط کردی چتے سکی قدل امندی چرتے پسزان تا لکل امندی چراغین ازدکی او بیام مزیدار ٹک ٹک وئی داد اللہ جل شانہ اغا تربیت لیکن اللہ پاک دا قیامت تا پوری مسلمانانو تا دا ہدایت دا خیری کتاب ورگئی تو پدی کے بخا مخا قدرتن اللہ پاک دیر کارکی او یا لفظ دا صفت دا خلقی بیان کنو پدی کی اشارہ دا صفت تا چی مسلمانان سکی چی کافران ہم دا منی کافران نے تپوزی کی تاسو چاہ پیدا کری تو سرد دی چی سجدی ببوتان وغیرت لگئی او ایمون اللہ پیدا کری دا اللہ پا نور صفتن کی کافران سنس اعتراض او انکار گئی لیکن پا لفظ دا خالقیت کے کافر ہم انکار نکی قرآن کریم کے اللہ پاک بار بار فرمائے
کافران نه تپوس کوي من خلق السماوات والارض ازمک اسمان چا پیدا کړی وی الله پیدا کړی سره د دې چې انکار د الله نه کوي سره د دې چې الله ډېر صفاتونه نه مني سره د دې چې عبادت د الله نه کوي خو بیا مو چې دا الله پیدا کړی الله جل شانه لفظ د خلقا بیان او بیا د انسان ابتدائی حالت بیانې خلق الانسان من علق الله پاک پیدا کړ انسان د وینې د ټوټې نه انسان د تخلیق په مختلفو مرتبو اول نه د خور نبی آدم علیہ السلام او حوا بی پیدا بیا د جوړې د ملاوېدو نو اول د نطفینا بیا د علقینا بیا د مزغینا دا غینه بعد بیا انسان شکل و صورت برابر شي علقه چکوینه ته دا علقه معنا چکوینه منیر کافر مرتد وی علق جور ته وی جور تاسو پیژنئ په دې اوبو کې دا کومې اوبه چې په ځای ډېرې ولاړې ناغې کې یو چنجي شان کېږي هغه د څاروي په سکون خلي نه هغه کلکې نښتي چې هغه شوکې نه هغه ځان سره هغه ځای وینې کړي شوکۍ او مخکې مو اورېدلي ته موږ لیدلي نه دي وایي چې کوم ځای باندې بېکاره دانه راوخېږي نو په هغې به یې کېږي ګنده وینه ترې وي اوس کې دا ځای صفا شي افغانستان کې دا څیزونه ډېرې دي ولاړو اوبو کې نو منیر کافر مرتد وی انسان اول نه دا د وینې معنی نه کوي وی دا انسان اول نه جوړه وه وی په دې باندې وخت تېرېده نه اخره کې د انسان جوړ شو د انسان داسې نه دا جوړه وه جوړه غټه شوه انسان ته جوړ شو په لاړ الله جل شانه د قبر د مارانو لړمانانو مرکز وګرځي دا د هغه د بېدینۍ خبره انسان جوړه یعنی چینجیو څونه سپک انسان او دا قرآن کې الله پاک د آدم علیه السلام او دا دومره حالات چې بیان کړي دا ټول غلط شو دا نبی علیه السلام چې د انسان د تخلیق دا بار مرتبه بیانې چې اول نه دا او بیا دا ټول هر څه غلط شو او د 50 او 55 کال عمر چې همدا انسان به ذکر کوي دغه مخکې ټول هر څه غلط اخره کې ټیک شو نو علق دا د وینې چکې ته علق جور ته نوې دا په قرآن دروغ وي دا د منیر کافر د خېټې ترجمه یا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ته د قرآن کریم تلاوت کوا ستارب ډیر زیات عزتمند هغه ذات چې هغه انسان ته تعلیم خودري دی په قلم باندې نو قلم درې قسم یو هغه قلم دی چې الله جل شانه په تقدیر لیکل دغه قلم چې فرشتي پاغي باندې لیکل دي او دریم عام هغه قلم چې پاغي باندې انسانان بل لیکل لوستل وغیرہ استکی نو د انسان کمال علم چې الله جل شانه د تور کړ یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچ کله عبادت کو ابو جهل وی کچری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما وړاندې د بیت الله شریف مخې ته مونږ کولو زبه نعوذ بالله مړکم یو ورځ ابو جهل اراده نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته ولاړ د مونږ کوي چې ابو جهل څنګه ور روان شو فورا ودرېد چا ورته ویل کولې تا خپل اراده پرې خودله بیا قسم کې چې ما ته مخې ته د اور خندق کار شو نو چې زه وړاندې کېدم اور ته پرېوتم لہذا زه رسته شو نو الله جل شانه دغه انسان ابو جهل قباحت بیان چې دا دومره بیکاره سړی چې نبی علیہ السلام به د مانځنه هم د بیت الله شریف نه منې کو او بیا د نبی علیہ السلام صفات ذکر کړي چې هغه هدایت والا دی هغه تقوا والا ذات دی هغه ذات تاسو د عبادت نه منې کو دی ابو جهل وی دا پیغمبر که چرته زما د سر مقابله شو زه به دومره اسونه او دومره فوج را جمع کړم چې دا ټول ځمکه به د فوجانو د اسونو ډکه الله جل شانه فرمایي وی دې دا خپل ټول عمل را جمع کړي او زه به صرف د ځمکې چې کوم پیاده فرشتي دي براولم او دې به داسې راونیسم جهنم کې به داخل نو د ابو جهل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف تکبر کولو بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي خپل عبادت کوا ما تزان نزدې کوا د دې کافر خبره ممنا خپل مونږ جاری ساته
معلومه ده چې دا مونږ د اهم عبادت دی چې په دې باندې انسان الله پاک ته نږدې کیږي. الله جل شانه دې موږ او تاسو نیکان نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ تقولوا بسم ربک پنوم د خپل رب الذي اغرب خلق چې پیدا کړی دي تمام مخلوقات. خلق الانسان من علق پیدا کړی دي انسان د وینې چکینا. اقرأ تقولوا وربك الاکرم او استعرب ډیر عزت منذات الذي اغزاد علم بالقلم چې خودل دي لیکل د قلم په ذریعہ. علم الانسان ما لم يعلم او خودل دي انسان تاغه سوچ د تنوس دا. کلا یقینی خبر ان الانسان لیطغى یقینا دا انسان چې دا خامخا سرکشي کوي. الرآه استغنا دا چې دی خپل ځان کړي مالدار او بے پروا. ابو جهل یاد ان الى ربك الرجعى یقینا ستاره خپل رب طرف ته واپس کېدل دي. ارایت الذي ينهى آیت وین هغه کس چې هغه من کوي د نیکینا عبدا یو بندا اذا صلى کله چې دی مونږ کوي. نبی علیہ السلام ارایت ان کان علی الهدى آیت ویني کچری یقینا دی دا بنده په هدایت باندې او امر بالتقوى یا دی حکم کی د تقوا. ارایت تویني ان کذب وتولى کچری دا سړی دا من کون کی دا کافر تکذیب کوي او مخ اړي. الم يعلم دین پیږي بان الله یرا چې بشک الله پاک دی ویني. کلا اس خبر ندا لئن لم ينتهي د خیال دار چې دی مانوي الم يعلم دین پیږي چې الله دی ویني. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه کچری دی من نشو دا غسنا چې دی په کوم کفر باندې دی خامخا بدی منګرا کا کود تندینا. ناسیتن داس تندی کاذبتن چې درو جن دی خاطئتن خطاکار دی. فلیدعو نادیو پس دی بیا را جمع کی خپل د مجلس ملګری چې مونږه رونیسو نو بیا د ځان خپل ډول خلق را جمع کوي. سندعو الزبانیه زرد چې مونږ بارا او بلو په د باندې الزبانیه سخترین فرشتي د زمکه پیادا. کلا اس کله دا سے خبر نه دا د خبره ممنا لا تتبعه تتابدار مکوا د پپری خودر د مانځ کی وسجد او تمرس کوا وقترب الله پاک ته نزدېکت کوا په عبادت او تابعدار باندې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.